السلام علیکم. په یو نوي ولاګ کې یاره نن جمعې مبارکه ورځ او د ملګرو مشوره کړې وه چې نن به ځو او د جمعې د لمونځ به د کوهاټ په دې مرکز کې کوو. نو بس ما وله ډایرکټ موټرسایکل را بهر کوم چې زه ستاسو د ارمان پوره کوم. خو دې ځوان له مخه دروند ښه کافي انتظار وکړو ځکه چې دی هر وخت زموږ خواله لیټ راځي. نو څنګه چې دی رالو نو بس ځان مې سیټ را سیټ کو په موټرسایکل مې خپه واړول او سیمپلي روان شو. نو بس دغه زمونږ روډ دی دا تاسو کتلی شئ ډېر کچه او بېکاره روډ دی خو زه د ناکامه نه زوره زو پې. نو څنګه چې دې ځایګي له مونږ راورسېدو دې ځایګي نه زمونږ روډ چې کوم دی هغه پوخ شروع کېږي. نو دلته نه لږ سپیډ ورکړو ځکه چې په مونږ باندې ډېر زیات ناوخته و. نو چې کله مین روډ لا رالو نو دلته م پېټرول چېک نو پېټرول په موټرسایکل کې نه و. نو بس سمپلي م دې خوا کې پمپ له م پېټرول واچول او د هغې نه بعد سمپلي بېرته روان شو په دې مین روډ باندې. نو د نیمې غنټې سفر نه بعد فاینلي مونږ راورسېدو مرکز له. دا تاسو کتلی شئ دا د مرکز ګیټ دی. څنګه چې د مرکز په ګیټ ور دننه شو یقین وکړه داسې ښکارېدل لکه د پاکستان نه چېرته بهر ملک ته سړی راشي ځکه چې ډېره مزدار او خوبصورته ماحول دی. دا تاسو کتلی شئ د هغې نه بعد چې کوم دی دلته موټرسایکل ودرول او یو پاټ ویډیو مې کوله د ونې بوټي مې پکې راغستل. نو دې ځوان پکې ځان را شامل کړو ویې هلکه زما نه تصویران واله. نو بس د دې نه مې یو څو تصویران واخیستل او د هغې نه بعد سمپلي لاړو اودسونه مو کړل او د هغې بعد مې سنت وکړو. د سنتو نه بعد دلته کېناستو یو ښه ساعت انتظار مې وکړو. د انتظار نه بعد یو اواز راغله ویې هلکه مونږ له ټایم کم دی. نو چې په دې حال ور دننه شو یقین وکړه ښه کافي و غټ حال و. نو تاسو یې پخپله په دې ویډیو کې کتلی شئ. نو تقریبا 5-6 منټ مزل خو م صرف هغه ځای له وکړو کوم ځای کې چې مونځ کېږي. نو بس چې مونځ مو وکړو نو واپسي چې راوتو نو بهر ته یوه نظاره جوړه وه. دا تاسو پخپله باندې کتلی شئ. څوک لګیا دي مونځ کوي څوک ویډیو کوي څوک تصویران وباسي. بس موږ هم پکې موبایل راواخیستو اخوا دې خو م تصویران او ویډیوګانې شروع کړئ. نو بس دې دوو ځوانانو م راته ویل چې مونږ نه تصویران واله او دقه دي وکه دي چا ګلونه به یې کول او چا یو شی کول چا بل شی کول. نو زه د خپلو کتونکو ته د مرکز دا نظاره ښیم. نو بس داسې ګیر چپې راتاو شوم. دا تاسو کتلی شئ دا مرکز دی او دا د کوهاټ مرکز دی. یقین وکړه ډېر مزیدار او خوبصورت یې جوړ کړی دی. اوس هم پکې کار جري دی او خلک راځي وځي د خلکو هفتې د کلیو هفتې که نه. دا تاسو پخپله باندې کتلی شئ چمن او د ګلان او د ونې او بوټي. نو فاینلي مونږ روان شو بېرته خپل موټرسایکل طرف ته. دا تاسو کتلی شئ دا روډ دی او دا دوه ځوانان زما په څېره روان دي. یعنې دا داسې روډ یې جوړ کړی لکه بهر ملک کې روډونه تاسو چېرته په ویډیوګانو کې کتلي. یعنې ډېر زبردست او خوبصورته مرکز دی چې چا لیدلی نو هغو ته خو هسې هم پاته شته او که چا نه یې کتلی نو یقینا دا مرکز چې تاسو وګورئ نو ډېر زبردست او خوندور مرکز دی. دا د کوهاټ مرکز دی. نو دې نه بعد فاینلي مونږ رالو خپل موټرسایکل ته او موټرسایکل په ځیګي باندې مې لاړو. دا و نننی ولاګ. که ولاګ مو خوښ شوی نو لایک ضرور ورکړئ پیج د سره فالو کړئ. موږ له اجازت راکړئ تر بل ویډیو پورې. السلام علیکم.